درېمه مسله دغه ده، مونږ عام طور باندې بعضې ملګري داسې چې هغې د موبایل په ریکارډ باندې لګولي چې څو خبرې کېږي هغه ریکارډ کېږي. دې کې هم علماو دا لیکلي دي چې حدیث کې راغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي المجالس بالامانه، مجلس کې چې کومې خبرې کېږي دا امانت دی. تا سره چې څو خبرې کېږي هغه به تا سره بې تکلفي وي که نه، دغه کېدای شي دا بې تکلفي بل چا سره نه وي، نه د هغه خبرې بغیر د هغه اجازته ریکارډ کول دا جایز نه دي. دیو جنه چې چا خبرې ریکارډ کوي هغې ته به وایي چې هلکه ما تا ته کال کړی خو ستا خبرې ریکارډ کوم، تا اجازت شته؟ که هغه وایي چې او بې ریکارډ کوه، که هغه اجازت نه وي د هغه خبرې ریکارډ کول دا جایز نه دي. او زمونږ تاسو اوس دا ګورئ نه د سیاسي بلیک میلینګ دا خو ریکارډ کېږي د ادارو سره، نه چې کم کس نه بدل خستل غواړي هغه ریکارډینګ روباسي، بیا یې وغواړي چې تا خبرې مونږ شیر کوو، مونږ خبره منې که نه منې. دا ظلم کوي، که دوی کوي ظلم کوي. ها البته یو داسې کس دی چې هغه ستاسو مطلوب دی یا تاسو نه خوف دی، خطره ده، هغې ته ووایي چې ستا ریکارډینګ وکېږي احتیاط کوه، بیا ټیک دی. دا سیاسي خلک داسې کوي، یو بل خبرې ریکارډ کړي بیا ورته دا کار کوي که دا خبرې د لیک کمه. دا ظالمان اوس دې ته پرته دي، نور څه ورسره شته نه. همدغه رنګې تا ته څوک فون وکړي د هغې اجازت نه بغیر سپیکر آن کول دا جایز نه دي. تا سره یو مجلس کې 10-12 ملګري نستي، تا سپیکر آن کړی د هغې خبرې ټول واوري، کېدای شي چې تا سره یو بې تکلفي وي ګپ وي، د نور ستا کوم ملګري د هغې زړه کې د هغه عظمت وي، ته چې سپیکر آن کړي تا سره بې تکلفي وکړي نه د هغې زړه کې د هغه سټیټس متاثره کړو. دیو جناب عام مجلس کې سپیکر آن کول د یو سړي خبرې په ډېرو ملګرو په ډېرو خلکو اورېدل دا هم جایز نه. المجالس بالامانه د حدیث خلاف دي. ها البته مونږ ته کله کله یو کس ټلیفون وکړي یا تبلیغ کې وي یا چېرته هغوی دلته مونږ نه ملګرو تپوس کړی د سپیکر آن کوم چې د غونډ جماعت والا خبرې واوري، نه بیا سپیکر آن کول خیر دی چې درته ووایي. او کله کله مونږ ورته وایي چې دا مسله مونږ به نو د سپیکر آن کړه چې د غونډ ملګري واوري، بیا خیر ده. خو بغیر اجازت سپیکر آن کول د چا خبرې اورېدل او په نورو خلکو اورول دا جایز نه دي. دې به هم خیال ساتي. او که کوې داسې دا خلاف شرع ده په دې باندې ګناهګار یې، ولې امانت کې خیانت دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ایمان لمن لا امانت له، چې کم سړي کې امانت نه دي سره اړو ایمان نشته، دی ایمان کامل دی نه، دا معنی ده. خیانت ډېر ظلم دی، خیانت لویه ګناه ده، ګناه کبیره ده، ځان ته ساتل پکار دي.